چې هغه د ذوالحجې په میاشت کې د اعمالو فضیلت دی. په حدیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه به چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شوه د اول ذوالحجې نه واله تر 10 ورځې د ذوالحجې د میاشت اولنۍ 10 په دې کې به هغه روژه نیول. او حدیث کې د دې فضیلت راځي چې کوم سړي یو روژه د دې ونیوله نو د دې یو روژې ثواب دونه دی لکه چې دې ټول کال چې دی روژې نیولي. نو تاسو سوچ وکړئ قدرمندو چې 10 ورځې روژې نو 10 کاله د ثواب د روژې دی. او بیا خصوصا فضیلت د عرفې هغه ورځ چې په هغې باندې عرفې په حج کې حاجیان جمع شوي او حج کوي لکه 9 د ذوالحجې په هغه ورځ باندې روژه نیول دونه ثواب دی چې یو انسان 2 کاله روژه ونیسي د هغې برابر د دې ثواب دی. کم کسانو باندې قرباني واجب ده هغو لپاره پکار ده چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي د ذوالحجې اولنۍ تاریخ اسلامي نواله یا د ذوالحجې اولنۍ ورځې نواله تر 10مې ورځې پورې د 10مې ورځې سهاره پورې دوی به چې دی نوکان نه کټ کوي. دغه شان د سر اخته به نه کټ کوي. همدغه شان د بدن چې کوم سنت اخته دي دوی به دا نه کټ کوي او دا دې سره حجامت به هم دوی نه کوي.